الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال. معزز علماء کرام، طلباء عظام او دی جامعی تا راجمشو مسلمانانو د موکی په مناسبت سره مخکې د دې زمونږه بهترین عالم دین مفتی ارشد زمان سے تفصیلی خبریں وکي د علاقہ کې د جامعہ حضرت مولانا قاری فرمان سے حفظه الله د ډیر وخت نه دوی او د دې ملګری کار کوي او الحمدلله ثم الحمدلله د علاقې د مسلمانانو اخلاص ته زپرون لونخوړ علاقې ته تلیو ما نو الترا سره یو نوجوان ملاو شو نو ویزدل ته قاری فرمان صاحب سره په دې مدرسه کې پاتې شوی مې ماشاءالله ګور دونه لری لری محترمو بچو ختمونه کړي چونکه په دې اداره کې درس نظامی حفظ و تجوید و ناظرہ ترجمه او تفسیر د ماشومانو د تعلیم سره سره د ماشومانو تربیت تاسو بازي بیانونه تلاوتونه اوریدو نو دا یو الهی والو د پاره د الله تبارک وتعالى د طرفنا یو لوی تحفه او د الله رب العزت یو لوی نعمت خپ خلق محترمو بیا دا پروګرامونه او دا اجتماعات دا څه د لپاره مقرریږي آیا دا د علماو سخپل شو کینو تاسو مونږ راجم کی تقریرونه پکې وشي او یو رسم دی هغه ادا شي نه محترمو د دې اجتماعاتو څه فواید دي او څه مقاصد دي چې کله هغه مقاصد زمونږ او تاسو مخې ته نو مونږ او تاسو به داسې اجتماعات هغه ته په شوق ذوق سره راځو بیا
یو مقصد کومو بچو چې قران کریم په تجوید سره په حفظ سره په ناظری سره په ترجمه او تفسیر سره اختتام تر رسولي د الله د کتاب سره نسبت راغلي دي دا زمونږ استاد را جمع کېده د هغه بچو د پاره یو لوی حوصله افزایی ښه هغه په ملا باندې ډبولي بچو د حوصله افزایی سره سره چې په علاقه کې کومه اداره کار کوي دغه ادارې مدیر او محتمم دغه ادارې نور ملګری دا داغیم حوصله افزایی ده او حوصله افزایی اگر توڑی سی ہو کیسے کیسے کام کر جاتے ہیں لوگ نو دې سره دغه حوصله افزایی وشي دوی محترمو مسلمانان راجم شي نور ماشومان راجم شي اغي وګوري چې وګورا په دې مدرسه کې دې ماشوم حفظ سره قران ختم کو نو لماله سے چل شوی مشران وې زمام بچیشتا دغل تټول رس کرکټي کوي لبي کوي بلوري کوي جواره کوي نو خوشي کوي داو ګوره د پلان کی بچی قران کریم ختم کا وی نی کنا هغه خپل بچی بیا را قاری سے زما دی بچو تم قران خو خا دغه فواید پکې دغه مقاصد پکې نو او درې مقصد پکې دای محترمو مسلمانان را جمع شي مسلمانانو ته تذکیر او یاد دهانی وشي اغي تداغي کار را مخه تشي او دا یاد ساته داسې اجتماعاتو کې ځکه کله ملګرو ته ویم دا زمونږ استاد د ایمان تولم دی ګوره ښا دا زما استاد د ایمان ترمامیټر دی څنګه ترمامیټر دی که زمولای سیبم دا ما د پارم ترمامیټر د نورو مسلمانانو د پارم یو دینی پروګرام او دینی اجتماع دا یو ترمامیټر د ایمان دی څنګه اللہ تبارک و تعالی فرمائی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین اے پیغمبرہ مومنانو تا یاد دہانی کوا ترغیب ولور کوا فذکر یاد دہانی کوا تذکیر کوا کل کل دا خبر ای رشیخا یو بل تیرا یادوا دا یاد دہانی چی دا ایمان والا تا نفع ورکیا کدا داسې مجلس نه ماو تا تصنف ملو شو کنا نو تپوش الحمدللہ ثم الحمدللہ او کنا تر اغلی وی تو ویرا قاری سے ورا پس خطرہ لے گلے ہو چی پروگرام بھئی اجتماع بھئی یرا زمزیری ورطا کوم نو ناس تی نو کل یو گڑے تا نو کل بلی گڑے تا کل وی یو مولا پا کی تازه دمر آگے و مون کو سار دا سے ناس یو کنا انتا دا بیا نفع نمیلاوی ایوزے کہ مون سارا اجتماع تا سملگری تلی ہوا نو مشر بوی بی لگ لگ تاسو کینے او تنگی گے ما یو مولی سے بیان کولو نو غیو تنوی دیخو والا دم دم رازی خو مونگ لے رڑا گازارا کوئی خوا نا محترمو مونگ بدانو دا دین پا خبرو بتنگی گونا خوا داسی مجالسو کی زمونگا زلو وینزلی شی داسی مجالسو کی مونگ تخپلی ذمہ داری را مخیتشی داسی مجالسو تا دا اخیرت نخط میں دوال زندگی را مخیتشی داسی مجالسو کی مونگ و تاسو تا دا دنیا بے ثباتی را مخیتشی چی دنیا سر ازلم لگوا دی دنیا تا چی سو کم راغلی دی وری دا دنیا نبزی یہ دنیا تا چی سو کم راغلی دا دنیا نبزی اے اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے سوکم چی دی دنیا تراغلی گوری زیبا دی مجالسو کی منتدا سبق را خود لکھی گی الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی الترابی لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخرابی دی مجالسو کے منتصب بکرا کولی کی گی دنیا سر ازلم لگوا
دنیا سره ځل ملګوا دا دنیا پدی باندې ګوري دوکان شي دا دنیا دا خو د دوکي کور دی دا دنیا چې دانو دا ګوري دارالغرور دی د دنیا نه بتلل وی ځان سره بس اورل وی دنیا تر اغللې ستا خو خدای چې سکینو اکوا سیدنا علی المرتضی رضی الله عنه دای قول رضی اغي ویا چې اے د آدم اولادا کونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فاما اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل کونوا من ابناء الاخره د اخرت بچی جوړ شي خپل ټیم ټیبل خپل سلیبس کې اخرت درج کا چې پتہ لگی نا نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے پتہ نہ لگی چې کوم کوسه کې زما د زندګي دی ومړه کیږي پتہ لگی نا چې سار زما نیټه پورا دا کما خام پورا دا پتہ لگی نا د غرمې ډوړې مې وخوړه شاید چې دا زما اخیری ډوړې وا د ماخام ډوډۍ مې وخوړه شاید دا زما د دیوا دا شپه شاید زما د زندګي اخیری شپه ده شاید دا منځ کومه دا زما د زندګي اخیری منځي الله اکبر دې سي مجالسو کې مونږ او تاسو ته اخرت را مخې تشي چې ګوري رز د اخرت را روانه ده قبر برزخ صراط زنکدن او کله چې د انسان د دنیا دا پیریډ ختم شو د ټول تقسیم شو محترمو دا انسان دی د بدن دی د کې اډوکی دی د کې غوخه ده د کې روح دی دنیا کې د مال دی د منځونه دی اے محترمو ملک الموت راغي د دنیا پیریډ ختم د شپېتو کالو د سلويختو کالو دا مون ته پته نشتا رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے نہ جانے کب کینچے سنگ ملک الموت راغي روح هغه یوړو روح هغه یوړو ډډ باډي پاتې شوا دګه دا اډو کی دی او دا غوخه ده دی قبر کی خودیشا اے محترمو په دوی مدري مرز په بدن کی چینجی لګیا شو یخو په دنیا کې روان دي ګرځي خو بدمعشي کې کنه په قره کې ګرځي یاد وساته او ګوره روح د ملک الموت یوړو نو دارنګي جسم کې دی غوخه پای کی چینجی وشو غره چینجو شو پاتې دی اډو کی شو نو اډو کې د خاور سره خوري شو جیداد جروبونه کارخانه دولتونه زکل کله هغه خلکو ته واپس خېګما چې دا داسې ادارې قاری فرمان صاحب دی د دې ملګرو مهنت وکړه د عالیشانه مدرسه د دې بنیادونه کې خوده یارانو دوستانو همت وکړه عالیشان مرکز جوړ کړه اے محترمو بل طرف ته یو تن دی دا غجربونه دی هغه جریبونه هغه کی جمعات جوړ شو کنه باندې اولاد خرلاوی دي هغه اولاد کې تقسیم شوخه هغه په اولاد باندې تقسیم شو چې بیا پکې کم یو اولاد لک طاقتورو هغه پکې زیات چپاو چلولا چې بیا لک د چاوس رسیدا ځان پکې زیات ویدارا پسې پلار خېجولې دي نو جیدادم تقسیم شا نو مالم تقسیم شا نو بینک بیلنس هم تقسیم شا نو سوسی زونه تقسیم شو محترمو روح لاړه جسم اغه غوخي اغم لاړې اډوکیم لاړه او مال او سره پاتې شو ته مالم تقسیم شو محترمو اوس بل یو سیس پاتې شو چاغي ته ویل کیږي اعمال نیک اعمال منزونا نفلونا عمره تبلیغ صدقات خیراتونا چاته خبره کول نیک اعمال پاتې شو کناکار اعمال کړي داغي سلب وته ملاويږي ک نیک اعمال کړي دی بخالینی دا نیک عمل انسان
دا صالح انسان دی بخالی نیا یا بو سر پردی حقیو یا نا توجه مشتا محترمو کنا خوب ہونے درگلی سخبر میں کولا کچر تا دا سر پردی پا دی خبر اغلی غلطا شویا دال میں کچھ کالا کالا تو نہیں ہے کلا کلا ډیر خو خلک یاردونه نیک انسان کنا او چې ریکارډ ور پسې ګوري ګوري یلی کده سره پر دې صدا دونه موده گیروا الله اکبر منځونه هم کول ګورا دواګانې هم کولې د خانه کعبه نه گیر چا پیره تاویدوم صفا مروه کې ډیر سایم کولا او پر دې حق وسره گیرو دا یاد ساته چا سره چې پر دې حق گیرو نو ته چې کوم نیک اعمال کړی به ته حقدار او تور کړی شي نو تش تور خان پاتې شوخه سم وسره نشتا او که نیک اعمال کړي وو دا غي نیکی سلی به ورته ملو شي په دې وجه محترم مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکړه چا جنازه کوله کنا تپوس به کو علیه دین سبه په دې سړي خو پر دې حق نشتا او دا تپوس یې زکه کولو چې پیغمبر هو غیبدان نو کنه ځکه تپوس کو خبر او مخه ترانه نبی علیہ السلام به تپوس کو په دې سړی پر دې حق شتا او کنا ځکه دا د مسلمانانو عقیده ده په غیب پویا سوق دی صرف اور صرف یو الله که چې د سوق د طبيب دان کیږي کې خزر اوته سړی راوته نو کې غل معلومي تا د تعویذونه معلومي کوډه منتري معلومي او اے مسلمانانو تاسو کو شکر ادا کوئ د قاری فرمان سے بونتا دارشد زمان سے بونتا دا نور علماء دی علاقہ کې ګڼ علما دل تراغلی مفتی توصیف سے بونتا دی خواوشا گیر چاپیر او بیا دا مسائل چې په دې ملک پاکستان کې کم بوډا بیان کړو د پنځپیر شیخ القرآن رحمت الله علیه تاسو ورته نږدې دعاګانې بوته کوي چې کوم علاقو دا خبره نه ده قبول کړي دا خبره نه ده اوریدلې دا غي ذهن کې چا غلط خبره وردن نه کړي پراپګاندا وردن نه کړي دي دا خلک د قرآن او د سنت د اهل حق نه متنفره کړي دي ورشه د خزو کمیسونه د خزو بنینونه راغستي پر دو سړو ته وړي ویل د سړی د خزو د کمیس بوئی او جادو معلومي الله اکبر کبیره ډېر به حیاینه د محترمو د مسلمان او د پښتون دغه د خزي کمیس او بنین با صبوی یارا تاسو نه غټي جاخی دي محترمو اسه په ایمان وای پل میس کیو کنا پل میس کې ناسیو ار چاته شاکه او الله ته مخ کې اے محترمو د پنځپیر شیخ ته بدلړه دوا نه کوي د دې جاهون اخلاص کړیو قسم دې زړه ته د قران می مخه ته کنا کدا پنځپیر شیخ القرآن نه وي مونږ بچرته د قبرونو خوري اوس خرڅولې ښا کدا پنځپیر شیخ القرآن نه وي مونږ په قبرونو باندې منجوري کولا الته مو مال کې خرڅولې الته مو تارونه خرڅوله اے محترم دا یاد ساته دا د شیخ القرآن په پښتون قوم ګور ډیر غټ احسان دی چې چرته څوک په بینرو او په پلیکسونو باندې لیکي چې په پښتون قوم دا رب احسان د پنځپیر شیخ القرآن دا بالکل صحیح خبره ده چې چرته څوک په بینر په پلیکس په چارت لیکي چې په پښتون قوم دا رب احسان تاسو دا څه غلی شو یار که چرته څوک په بینر په سټیکر په یو پلیکس باندې په والچا کې باندې اغي لیکل کوي چې په پښتون قوم د رب احسان د پنځپیر شیخ القرآن ګور احسان فراموشي باندې کو محترم دی غریبم کې دی شي کنه دی کمزورم کې دی شي خو دی ګور د چا احسان نشي رولې ښا قسم نه دی په مونږ باندې غټ احسان دی یاره په دعاګانو کې یاد ساتي اولاد ته دعاګانې کوي خاندان ته دعاګانې کوي هغه کلیوالو ته دعاګانې کوي اے محترم مسلمانانو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تپوس کو علیه دین پد پردی حق شتا ځکه چې پیغمبر ته خود غیب علم نو قسم دې خلک روان دي مونږ ته کله کله خلک دې خلکو تاسو سره ولې نه لګی دا مونږ ته غیب دان یو الله دی پیر فقیر ته د غیب علم نشتا پیغمبر ته د غیب علم نو دی تعالی کمیس په لښتو کوي الګه قدار لړن شنو جادو دی او کوګه چونو جنات دی تاسو جنن کورونو تلل شي کنه د خپل کمیسونه په خپل په پیتا ناپ کې چې په دویمه پیرې ناپ کوي خامخا په کموالي یا زیاتوالي راځي کني تجربه وکړه
او یا بل تجربه وکي چرته دغه تعویذګرو جادوګرو تلاړ شي ویل چې دا طبيعت مې سي درون کیږي تا ته وې کمیس دی راوړه نو تا ته چې کمیس ناب کی یو پیرا بدویم پیرا ستا به دو مرزونو کې یو مرض خامخای کته اگر کته خی یا برته پتا جادو دی یا وی پتا جنات دی غفکار کیږي نه الله اکبر کبیره داس یو تعویذګر جادوګر تا یو سړی د بل کلی نه رالو دم د پارا د دنه کمره کې ناس دی هغه چراغي وته زه خو کمیس پلیشتو کوما نو تا خو کمیس نه راوړې منډه کمیس راوړه هغه وخت ته بوس هغه ثوابه بازار تزم نو کمیس پر اورم په دې خو ځان ته ګنټه لګي نو دا سکار یو کا دغه اجري په کمره کې دا دمګری ناس دی چې بار داسې تلې دی په اجره کې دغه دمګری خپل کمیس چته بار ځوړندو نو دا هغه کمیس راغستې دی ګوته کې چولې دی او لکسات پسې د دمګری ترولې دا کمیس مې راوړو چې هغه له په پیتا کو کنه یو پیر ناب کو دې می پتا کو خطرناک جادو دی هغه غړ کې سید خون رنگ کدا غستا خپل کمیس ته مړ تعالی د خپل کمیس پته نشته نو دا دې جاخو کې داخله خوشحالي پیسې ته نوالی د خزو کمیسونم ولا بویي اے محترم مسلمانانو د الله لحاظو کې پنځپیر شاه منصوري او طرف ته کې قران او سنت تراشه د الله او د الله د رسول خبرو تراشه نو نبی علیہ السلام به تپوس کو علیه دین آیا پدی دا چې مړ دی پد پردي حق شتا که ورته بچاوي او پردي حق پښتا نبی علیہ السلام برا رست شو وی تاسو جنازو کې ازي جنازه نکوما پردي حقونه با ځان سره نوړو غره محترمو قران کریم کې دا 15 سپارا دا روته په خپل ما قران کو لوک نو ما وی چې زبا سب بیان کوم زما چې زین کې کمی کمی خبرې راتلې مې دا به ویم هغه زمونږه مفتی ارشد زمان سے ټول بیان کې الحمدلله ثم الحمدلله نو اے محترمو دلته دا سورۃ الکهف دغه د موسی علی السلام او دارنګي د حضرت علی السلام یو تفصیلی واقعا ذکر شوی دا موسی علی السلام بنی اسرائیل کې تقریر کاو چاته نه تاسو کو وی اے موسی علیہ السلام دی وخت کې ستانه څوک عالم شتا موسی علیہ السلام وته وینا خبره بالکل صحیح و لکه چې کله په کوم قوم کې پیغمبر موجودی کنا نو داغه نه بل څوک غټ عالم خونی خدای الله رب العزت دا خبره خوخه نشوا الله رب العزت ورته وحی رولې غل اے موسی په مجمع البحرین کې یو عالم دی او هغه سره هغه کې اسماعیل هم چې هغه تاسو سره نشتا چې کله موسی علی السلام دا خبره ووریدا اوس ګوره مونږ او تاسو تم د ډیرو خبرو پته نشتا او نن زمونږ د دینی مدارس د یاد ساته د باطل پرستو د غشو روح دینی مدارس طریقه د دینی مدارس د بدنامۍ کوشش د علماو د بدنامولو کوشش د مدارس د بدنامولو کوشش د مراکزو د بدنامولو کوشش دا په سوشل میډیا باندې دا په دنیا کې دا د غیر خلقو یو عالمی پراپګاندا دا چې دا مدارس د دین خلق متنفر کی او د خپل شان دی هغه نیوټن لاس کې وای کنه وای ایوري اکشن هیزی ریاکشن چې دک يهود هغه سونه د مدارس خلاف چلیږي مدارس هغه عمره ترقی کوي مسلمانان هغه عمره مدارس ته رخ سیوا کیږي نو اے محترم مسلمانانو موسی علیہ السلام تعالی ویا مجمع البحرین کې یو تندې هغه سره داسې اسماعیل هم د چتا سره نشتا اسې کماو تا ته پته ولګي چې ما ته د بسم الله د معنی پته نه لګي ما ته د موز د فرض پته نشتا ما له د سجده صحو د مسائلو پته نشتا ما ته خو د بیبي حقونه نه دي معلوم کله کله دا نوجوانان راشي چې دوا کوا یو ته کار مار برابر کی ځوته د بیبي حقونه راته وایا کله کله سپینګورو سره غپ لګو میشابه د بیبي او پینځه حق راته وایا قسم دې نه یاد وته جون دې تیر کړی نو د بیبي حقونه به سونه دا کې د بیبي خو بلا حقونه دي دارنګ ډېری زنانه شته د خاون حق وته نه دی معلوم شاګردان شته
د استاد حق وته نه دی معلوم، استادان شتا د شاګرد حق وته نه دی معلوم. او ډیر کسان دی وسکه خیری 15 بچی می شوې ښا الکه د بچو یو 15 حق راته وایا، د بچو حق وته نه دی معلوم. ودون ډیر بچی را پارولی ماشاءالله، سم کور کې ورکر ګورنمنت پرایمری سکول دی بلا بچی دی هر طرف تعلق خو که وته د بچو حقونه راته وایا. روزانه ولا سه جګړې مګړې ګوري کنه، روزانه ولا سه ټینشنونه کور ته وروړي. محترمو نه د بچو حقوق زدکا، اے مشرا، اے مسلمانا، اے نارینه زنانا، اے د ماشومانو مور پلار، پتاسو ګوري د اولاد څخه حقونه دي. الله تبارک وتعالى فرمای اے ایمان والو قو انفسکم واهلیکم نارا، زانونم دور او ساته نو خپل بال بچمم دور او ساته. نو اے محترم مسلمانانو دا بس د کول پکاري ښا. موسی علیہ السلام ته چې پته ولګیدا چې حضرت علیہ السلام بل یو شیخ دی هغه سره داسې قسم علم دی چې ما سره نشتا، وی اے رب ذوالجلال دغه شیخ دغه عالم بچرته ملاویږي زور پس التتل الغوالما. نو موسی علیہ السلام د علم په طلب کې زیخه موسی علیہ السلام روانیږي. او په قران کریم کې په انبیاء کرام علیهم السلام تذکرہ دا ډیره زیاته شوې ده. او ګوره باوجود د دینا صاحب کتاب دی الله ور باندې تورات نازل کړی دی. او اے محترم مسلمانانو چې پته ورته ولګیدا چې دا قسم علم ما سره نشتا، دا بل ځکه یو عالم دی هغه سره دی نو هغه پسې زیخه. او ماوتا په خپل کور کې بناسیو ورګه یاره د درس دا आवाज بند شي نو بیا به جمعه ته لړ شو ښا. که د جمعې تقریر را تکیږي کنه ورګه چې دا تقریر ختم شي بیا به جمعه ته لړ شو. ماوتا د علم سونه تګیو کنه، ماوتا سونه د علم نا قدر یو. مونږ د صحابه کرامو سیرت وګورو. امام بخاری رحمت الله علیه هغه ذکر کوي رحلا جابر ابن عبد الله رضی الله عنه الى عبد الله ابن انیس. جابر ابن عبد الله رضی الله عنه د عبد الله ابن انیس خواته تلو سفر کړی د یو حدیث د پاره او یو میاش سفر کړی د یو حدیث د پاره. او ماوتا او دا یاد ساته محترمو احادیث مبارکو کې راځي یو آیت چې د زدک د 100 رکعاتو نفل نه پکې افضل ثواب دی. 100 رکعات ته درځي نشي کولای ته جمعه ترازه تم دا قران زدکوا. او اے محترمو که د آیت دی په ترجمه سره زدک وي د 100 رکعاتو نفل نه پکې افضل ثواب دی په ترجمه سره یادې. موسی علیہ السلام روان شو ځان سره بل ملګری روان کو روان دی مجمع البحرین ته ورسېدا. او چې موسی علیہ السلام روان شوی ځان سره خپل زادراح د خوراک سامان اگر اغسته دی هغه د مې په شکل کې دی. یو ځکه دی ډډه واله هغه شاګرد هغه خادم هغه ته وي تم رويخیا ازلک ستړې ما پدې کې دا مې په حرکت کې راغلی دا خو دین آشتا وا چې دا مې په حرکت کې راغلی دغه تیلې نه ټوپ کړی دی او دریاب کې دا سره روان شوی دی. اذان له پورا لار جوړولا بیا را پاسې دلی روان شوی دی. چې کله لګ مخ کې لاړو موسی علیہ السلام ورته وی اے مرګریا آتنا غداءنا اناشته راوړه. ناشته خو نه وا، ناشته چرته تللی وا؟ ناشته خو دریاب ته ټوپ کړو. سوی ورته آتنا غداءنا لک ناشته راوړه لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. یا رستړی شوی یو ښا اې د علم په طلب کې ستړی شوی دی ښا. علم کې دا ستړیواله ډیر خون کوي. العلم فی ذل وجوع وبعد من الآباء والاجداد والوطن. دا ګورې یاد ساته دا مونږ سره چې پسټیج دا کم علما استادان ناس دي د دې په علمونو کې د دې د مور پلارم ډېری قربانې دي ښا. دا دلته چې کم بچی دي کنه دا نن پټکی په سر شو دا یاد ساته د دې د مور او پلار په دې کې قربانې دي. تاسو ته چاته د دې احساس یو چاته بنیو. اے محترمو
دا بچی چې مور پلاری مدرسه کې داخل کی کنا او دا بچی کلا د کور راوزی دا ځوان سم کلک کړي دی بچی تاسو خاندي او چې دا بچی دا ورنه څنګه پناشي کنا دا مور دونه وجاړي دا ګډ کې پرته جاړي یو ټیم نه جاړي اوس د غرمې ټیم راغی بچی را جمع شو ډوړې تکې ناست دې چې پکې وګوري دماغه یو ګلالي بچي خو مدرسه کې دی دا بیا ځان ته دا اړس پکې ما خام بیا ټول را جمعي سملی بسترې برابر شي زما خو یو لونګین بچي ګلالي بچي هغه خو مدرسه کې دی دا خو جاړي خړس پکې اذان ته داسې پکې مسترم وایي ځان ته دا بچی را مخې ته کی ځان له مخاطب کی اے بچیا بیگا پکور کې ټول را ټولو ته پکې نوې ماده او کارمانونه دا مور جاړي دا یو ورځ نه محترم دا یو وخت نه دا بچی لس دولس کال کې چې مبتکیږي کنه دا مور دقه جاړي جړه کی دا بچی او ترا یادېږي او دا هغه اوخ کو دا هغه مور د قربانې دا غي سمردار او خيږي چې دا بچي بیا بیان کوي کنه زنانه ناری ناوري وې دا د پلان کې تر ورغه بچي نه کنه دا جدا خوندي علم کې ستړیواله علم کې سختې تکلیفونه دا به برداشت کو محترمو نو موسی عليه السلام وی اتنا غداءنا مرګریا ناشته راوړستلی شوخه او ته موسی عليه السلام هغه مونږ کوم زیډړه نه والی استا چې د سترګې ورغلې وي نو غناشته خپلته ټوپ کړی ځان دریاب کې ناشنا لار جوړه کړې و موسی عليه السلام ته وی ښا وی دغه ځکه زموږه مدرسه ده ها ما ته چې رب د طرف نه کم هغه نقشه راکړې شوی و نو نقشه دغه ځکه ده اله را واپس شو ورپسې چې کله را واپس شو التا یو عالم دی یو شیخ دی السلام علیکم وعلیکم سلام علیک سوک موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل موسی جی څنګه راغلی کیسا نه ہوا یہ سبق تراغلی مدرسې تراغلی سبق تراغلی ما ته د موسی علیہ السلام نم لوی خلک یو دا یاد ساته اے د مرغوز مسلمانانو دا علاقہ خ جوړا قرآن او سنت مو بار بار اوریدلې دي په خپل بچو کې هغه بچي او هغه بچي به مدرسې ترا کوي چې کوم تاسو په بچو کې تکړه بچي ګوري کله کله د مدرسو ته خلک واړه راولي قسم په الله یو څو کاله مخکې چا یو بچي راوستو د سترګو نظر بالکل نه لګیدو مې دی ولې داخله ما ته وی مولوی صاحب ساروی نشي سرولې سودا نشي راولې زمونږ د هیڅ کار نه دی مې زبسته داخل وېکو اگر مې تاسو کوي سکاله ختم نه ښه دلته بیا هم قیمتي شي ګوري ښا یا مونږ ته کم بچی راولي سکول ته مدرسې ته چې کم یو بچی په سکول کې ته پیری پیل شي کنه وير دي نور دي خوانه چلی ورشه قریب پرمان صاحب ته ولګي چې سنبالي کی ازمون د مسلمانانو رویه د مدرسې او د سکول سره چې کم بچی ماو ته په انګلیش میډیم کې داخل کړي کنه نو ساری د امور خپل پزور را پاسي د اتوار پر د فرض مستنه را پاسو ګوري ښا الکه وینن سنډه دا ونن خالی ډے دا پرې د ګرمي پوری ودی چې غفرز منظم دیونه کی په نور ورځو کې د بانګونو سره مور پلار په شریک را پاسي نا وخت پی نشي اسنه گاډي تنه لاړ نشي چرتا نو بیا ورته مور د مخ یو طرف وینځي پلار ولا بل طرف وینځي کنه نو مور ولا سر غړی نو پلار ولا جامې بدلی او زری بیا چوک تبوزی الته ولا کنوینس او د گاډي تنظیم کړی او خو مالش ورور کی سپری پیو کی بوټان او جورابې او ټیټ پتلون دی او کوټ پتلون دی کنه هغه ولا وروا چي او مازیګر چې جمعه ترالیږي ښا جامې پوزه را بېږي منډه کا قاری فرمان سے بدل سپاره در کی ښا الله اکبر تا خو چې د جمعه ته پاک ماشوم راو نه لګلو کپڑے دی پاک ور نه کی ټوپې دی ور پسر نه کا او ال ته په ګینټو لګیای دا کله کله د موږ مسلمانانو نه ګیله راشي نو دا ورله بیان کو محترمو کله کله داسم کیږي چې یو ماشوم دی په داخل کړي په نرسری کې په ون کې دی په کېجی کې دی اے محترمو وې دا غجی امتحان دی
او دغه انول دی او دا چې کم دی نو پلان کې امتحان دی نو 15 تر د قران د سبق نه چوټي وشي او که چرته کله کله ډیرو ماشومان ختمونه می کنه ګوره ختم تمران شي دا زمونږ استاد د قران او سنت دا داغه سره ګوره خرابیه نه ده چې ستا بچی په اتم کې ته پیری پیل شو نو مال مدرسې تراکه چې دنه عالم او مفتی جوړ شي بیا دغه کاکا اعتراض کوي یاره په دې مدرسو کې نن دور کې ولې غزالی او رازی نه پیدا کیږي نو تا ما ته اتم پیل را لګری ته دنه غزالی غواړي چې دې به غزالی جوړ شي دا استاد په پالیسی ده بچی دې راته هغه مدرسې ته راولېګا چې غریب پاتم کې اته پیری پیل شوی دی او ته دې بوز غزالی او رازی جوړیږي یدا الله بندا تخپل بچو کې یو قابل ترین بچی مونږ راولېګا او ته بیا ګوره چې غزالی او رازی دې جوړیږي او کنه نو اے محترم مسلمانانو موسی علیہ السلام ته وی څنګه دې راتلو شو وجد علم د ذکر د پار راغلې او ته موسی تعالی سبق نشم خولې ښا تعالی وسو سبق خي تا خو دا سترګې دا نه خطرناک دي دا سری سترګې دي نیولې دي هغه وتوی موسی علیہ السلام طالبی کوي علم د پار راغلې دي نو ورتوی اے استاد محترم ستجدنی ان شاء الله صابرا اے استاد محترم تب ما صبر کوونکی ویني ښا ولا اعصي لك امر جس تاسو بخلاف نکوما هغه ته چې ته مخامه سره سبقونه وې کنه نو پتا بس پابندې एकदम وګوره په موسی عليه السلام پابندې دي ها الله اکبر کبیره اے طالب علمانو رونو طالب علمانو بچو د استاد دب د استاد وینا د استاد سخت خبره د استاد شرطونه دا کده برداشت کو سبابا مزی کے وہی پہلے میں خاک ہوا پھر مجھے میں خانہ ملا تب کہیں جا کے مجھے بوسے جانا نہ ملا لمبے میں سختے تیرے کی اللہ رب العزت وعدم دا والذین جاہدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین دا علم دا پارا مسافر نو دا دیر حاضر مجمعنا یو مطالبہ دادا محترم منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ هغه یو ځای کې بیان کو خلکو ته په تقریر کې ویلو چې هم چند نہیں مانگتے ہم بندے مانگتے ہیں څنګه خبره ولو کا چندی دنه غواړو چې بیل شابه صادر وګرځوي پیسې راغونډه کې دغه تاسو خپل خوخره چې خپل ایسه مدارسو کې کوي هغه د مدرسې متممانو منظمي سره خپل پټ پټ ملاويږي اے محترم مسلمانانو خدا بطور میلما دا جرګه در تکوم منت در تکوما چې یو بچي دا با دلته قاری فرمان صاحب دې زمون نور مدارس دي دا به تاسو علم د پاره داخله وي د چا سره وعده را چې خپل بچي با سکو تاسو خو به دا خوندو ګورئ کنه ز مخکې د باجوړ علاقې طرف ته تلیو ما الته زمون یو محترمو دا غسل 15 بچي حافظان نو هغه ته مې ته بده تراو کې سکه وې ځکه یو بچي ختم تل شم د بلتا نو مې خوشاله کنه وې قسم دې روزه د ما ټول په جړای د خوشاله نه جاړم ښا نن مې ته د پلان کې بچي ختم دی ته د پلان کې بچي تراو کې ختم دی دا مزه خو به تو ګوري کنه مړه چې په خاندان کې بچي او عالم او قاری او حافظ او ته دلته کې مصالح دغه مخ کې ولاړ دی ته نیت مې کړی دی امام پسې غستا بچي یار دا خوند او مزه دا عزت خو به تو ګوري کنه او هغه نوجوانان چې هغه اوس اتم او لسم کې دي اے محترم کوشش دا وکي چې د خپل اتم او لسم نه فارغ شو ان شاء الله ځان به مدارس سره ټچ کو یا پل وخت یا نیم وخت فهمو دا الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي که په خبرو کې څه کمی بیشي شي معذرت کوم واخر دعوانا الحمدلله.